عمر رضی الله عنه په باره کې مشوره کړې ده چې هغه 10 رکعاته کړي دي. دروغ. بخاري کې حدیث، مسلم کې حدیث، زمونږ مور بی بی عائشه رضی الله عنها قسم کوي والله الله مې قسم ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. واوره خلق مدوکه کوه، خلقو په سترګو کې خاورې مه شینده، د دې عبادت نه ټوکې مسخرې مه جوړوه. بل طرف ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ 6 رکعات تراویح باندې تمام صحابه را جمع کړي. د صحابه اجماع دور باندې هغه ځای کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته بدعتي وایي. ودا د عمر سے بدعت ته پیمان وایي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کم شخصیتو عقاید او جهان فرمایي که زمانه رسول نبی نو عمر به نبی هغه لوی شخصیت صحابي چې اسلام دغه د خاطر الله پاک بلند ک مکه مکرمه کې چې اسلام راوړو تمام صحابه کرام راويسته او اوس په ښکارا مونږ کوي هجرت کوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کافرانو ته اعلان کوي وی تمام صحابه کرام دا نه پټتلی دي، تاسو نه پټتلی دي. عمر سار روان دي اے د مکه مکرمه کافرانو ک خپل بیبيانې کندول غواړي عمر تلاري تروزي، ک خپل مورګانې بوري کول غواړي پلاري ته عمر تروزي. هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورځ د قیامت با رب کائنات په سلام اچي السلام علیک یا عمر. افسوس او بیا ست افسوس زمون په هغه ساده مسلمانانو دومره لوی شخصیت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې الله پاک په سلام اچي هغه ته خلق بدعتي وای، هغه ته خلق گمراه وای او بیا خلق هم د دې اتباع کې ځان ته حدیث وای. رونو قسم په خدای زمونږ زړونه درد کوي، زمونږ د زړونو وینې روانې دي. تاسو د دوی د حقیقت نه نه خبر، قرآن او سنت د دوکې لپاره خلکو ته پیش کوي. یو مسله کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته سنت والا وي، موږ د صحابه والا وي. بل طرف ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته بدعتي وي. چې کله عمر صاحب گمراه شو مونږ خو دې داغه نه مخکې گمراه یو. دا څه خبره؟ هغه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په تمامو صحابهو کې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ مرتبه د تمامو صحابهو نه اوچته ده. دا قید او جهان نه بعد مرتبه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ده. هغه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ته دوی بدعتي وای. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ رفع الیدین نه دي کړي، په مسکی لاسونه نه دي پورته کړي. دوی وای چې څوک په مسکی لاسونه نه پورته کوي هغه خلاف سنت سره دی، هغه گمراه سره دی، هغه بدعتي دی. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ته بدعتي وای. چې کله صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ بدعتي شو نو موږ تاسو د بدعتيان څه خبره ده؟ پیمان وای دا د اسلام ډله ده. زه بغیر د کم یری نه خبرې کوم. الحمدلله خپل مذهب باندې خفه کېږم. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مسلک داسې فدایان شته، داسې علما شته چې د امن په صورت کې دننه د امن د جنډې او د امن د قانون لاندې دننه څوک د اسلام او د دین عقیده خرابوي هغوی ته دندان شکن جواب ورکوي.